بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کتونکو ناظرینو، عوامو کې یو شی مشهور دی چې خلک یې چې په نسواو باندې توبه وباسي. نسواو باندې توبه ویستلو په حق باندې په کتاب کې یو واقع مخې له راغله او غالبا چې دا همدغه نسوا همدغه توبه وښیي. یو صاحب تیر شوی دی نسوحه په نوم باندې، او دا صاحب ډیر زیات د رنګه ښایسته مو او ښکاره کېدو د زنانو په شان او اواز یې هم د زنانو په شان. نو ده به د زنانو لباس اچولی و او د ده کار دا و چې په شاهي خاندان کې دی چونکې ځان نه یې زنانه جوړه کړې وه، ښایسته مو زنانو په شان هم ښکاره کېدو، زنانو لباس یې اچولی و، اواز هم د زنانو، خو و دی سړی. نو ده به شاهي خاندان له په پخوانۍ زمانه کې دی به ننوتلی و او شاهي خاندان چې کوم زنانه و یعنې کورنی پروګرام و، کور خلک یې و، نو هغې کې به دې خدمت کولو. نسوها خپله باندې و چې ځان نه یې زنانه جوړه کړې وه او ورسره څه نورې خادمانې وي او دوی به د بادشاه د خاندان هغه جینکیانې وړکې چې وي هغه به میندو ورته وي چې دا لږې صفا که او ویې لمبوه. دوی به دا کار کړو چې هغه زنانه به یې صفا کولې، هغه ماشومانې او ځینې به پکې غټې هم وي جینکۍ چې کومې وي، نو هغه به دوی پاکولې او جامې ور اغوستې او څه او څه. خو چونکې د شاهي خاندان ته پرده ځکه نه وه چې یو خو دا و چې هغه ټیم کې د پردې داسې خبره هم نه وه، بل دا چې دغه سړي باندې د زنانو ګمان و. دا د زنانو په لیست کې د شاهي په خاندان کې به ګرځېده را ګرځېده او دا خدمتونه به یې کړل. ورځو کې یو ورځ وه چې بادشاه په خاندان کې په دې زنانو کې او په کور کې یو قیمتي ملغلره ورکه شوه. بادشاه یې وخت اعلان وکړو چې دا ملغلره به موږ پیدا کوو، خادمانې چې څومره وې زنانه هغه یې ټول راوغوښتې او ورته چې موږ د تاسو تلاشي اخلو. د هغوی تلاشي واخیسته خو هغه ملغلره پیدا نه شو. بیا خبره دغې ته راغله ځکه چې هغه ملغلره ډېره قیمتي وه چې دغې یوې زنانه نه به موږ جامې لرې کوو او هغه ملغلره به موږ دوی سره ګورو. فیصله وشوه یوې زنانه تلاشي به کېده په دغه شان باندې ډېره په بې حیایۍ او په هغه سره، حالانکې دا طریقه خو نه په کار، خو بس عجیبه خلک تیر شوي دي پخوا زمانه کې. چې کله د دغې نسوحه نمبر راغی دی ډېر زیات ګبراو دی او په خپله خبره او په خپلو کړو باندې پښیمانه دی چې ما ځان نه ولې زنانه جوړه کړې، زه خو یم نارینه، ما ویلې ځان نه زنانه جوړه کړې. حاضرینو، نو دا زنانه دا نسوحه چې ډېر زیات خفه او ډېر زیات پریشانه دی چې دا به اوس څه کېږي، ما خو به سر خامخه قلم کېږي ځکه چې ما خو څو کاله خدمتونه وکړه د زنانو په لباس کې، حالانکې زه خو یم نارینه. بس خلک تلاشۍ والا کسان را روان دي چې دله خو راورسېدل. دی د ډېر د الله پاک نه په دې زړه کې د توبه وویسته او بېهوشه راوغورځېدو چې یا الله پرده را باندې راواچوې بیا به داسې نه کوم. الله تبارک وتعالی چې کله دا پروګرام د ده ولیدو نو دی بېهوشه دی. په دغې دوران کې اواز وشو، خلک ترې راتاو دي، دا کوم تلاشۍ والا دي یا نور کوم د شاهي خاندان کسان دي. نو په دغه ټیم کې اواز وشو چې هغه ملغلرې پیدا شوه، نوره تلاشي مه کوه. نو په دغه ټیم کې د غوږو چې دا اواز راغی ځکه دی خو بېهوشه دغې نه چې بې ستره کېږي، سر یې قلم کېږي، بېعزته کېږي. نو په دا وجه باندې دی را بیدار شو. چې را بیدار شو بیا الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کوي چې آینده به زه داسې غلطي نه کوم. بیا به چې خاندان کې چا ورته وویل په کور کې چې راشه پلانکې ماشومه ولمبوه، دا وکړه دا وکړه، ده به چې نه 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 زه بلکل نه چاله ګوتې وروړم او نه څوک ټچ کوم او هغه ځای مطلب چې د پرېښودو. نو الله پاک ته یې په سچه باندې توبه وکړه. نو ځکه خلک وایي چې په نسواو باندې توبه، نو هغه نسوحه دا توبه ویستلې وه او دا د الله په دربار کې دا هغه کړی و. نو تاسو وکتل ورونو چې کله ته په سچه باندې د یو شي نه توبه وباسې، الله تعالی بیا په تا باندې ستر هم راچوي، الله تعالی بیا تا تمام ګناهونه معاف کوي او الله تعالی تا هغه شرم پرده په ځای کوي. الله تعالی د هېڅوک هم مه بېعزته کوي. خدای پاک د موږ تاسو ټولو باندې د شرم د بېعزتۍ او د بې شرمۍ نه موږ ټولو حفاظت نصیب کړي. امین بجاه النبي رؤوف الرحیم.